مونږ چې کم دی په خپل کورس کې دا خبره کړې و چې په ماشومانو کې به د روزې عادت څنګه راولو. دا غیر لپاره مونږ مختلف تدابیر ویلو چې د ماشومان چې کم دی ځان سره په پښمنی کې را پاسول او ماشومان ځان سره په افطاری کې کېنول او ماشومان ځان سره تراوستل او په کور کې چې کم دی رونه خويندې دي ماشومان د غي په مینس کې مقابله کول چې بچنن بس تاسو د دوانو په مینس کې مقابله بوي. نو دا ټول هغه خبرې دي چې په دې عادتونو د وجه په ماشوم کې د روزې سره زیه عادت برازي. دا د منګل د ورځې زموږ د درس خلاصه وا. الله دې په موږ ته د عمل توفیق را نصیب کړي. زموږ نن په کورس کې اهمه مسله دا د عورتو کا روزه د خزو چې کم دی روزه. دا به یاد ساتو چې په کومه خزه باندې روزه ده چې هغه چې کم دی بالغ وي. اوس د خزه چې کم دی د بالغ کېدلو علامت څه شي دی؟ نمبر 1 دا چې یو جنې ته د میاشتې ماهواري بیماری راځي. نو موږ وایو چې دا جنې پیغله ده دا بس ساتي روزه وساتي. اور دویمه یو خزه داسې ده چې د هغه واده اوشولو او دا پریگننٹ شولا حامل شولا او دا حامل کېدل د دې خبرې دلیل دی چې دا جنې بالغه شوې ده. نو دا په دې خزو کې دا دوه غټ غټ علامتونه دي. نمبر 1 دا چې هغه ته ماهواري بیماری راځي اور دویم دا چې کله هغه نکاح وشي واده وشي دا هغه چې کم دی حمل راځي. نو شریعت وایي چې دا خزه د جنې پیغله شوې ده په دې باندې روزي دا فرض دي. دې پر تاسو پوه شئ. اوس کم دی خزه او د هغه په رمضان کې ماهواري بیماری راغله نو دا به روزه نه ساتي. چې کله روزه ختم شولې رمضان ختم شولو نو د دینه سونه روزه قضا شوي وي دا یا 3 دي یا 4 دي یا لس دي نو دا به د روزو سره وړي قضا بروړي. که یو زنانه داسې ده چې هغه وایي چې یاره زه قضا نه وړم زه به استغفار به وویم او یا به چې کم دی فدیه به ورکمه نو لہذا په استغفار او په فدیه سره د ښځې دا روزه دا معاف کیږي نه. روزه به الله معاف کیږي چې کله په کوجو کې د دې سره وګرځي یا قضا وګرځي. نمبر 1 مسله دا شوله. دویمه مسله په دې کې دا ده په روزه کې اکثر زنانه چې کم دی د دې ماهواري بیماری د لپاره میډیسن استعمالي. دا انتهایی د صحت د لپاره نقصان ده شیزونه دي. بدا چې کم دی د الله تعالی نظام دی د خزو چې کم دی د ماهواري بیماری راځي. نکه یو خزه چې کم دی په روزه کې میډیسن استعمال کړ د صد لپاره چې زما ماهواري بیماری بند شي نو جایز دی خو البته دی خپل صحت سره چې کم دی ظلم وکړو. بس دا چې کم دی سدونه غټه مسله نه ده روسته د قضا وګرځي. نو لہذا پروجو کې د ماهواري بیماری د بندولو د لپاره میډیسن استعمالول دا ناجایز نه دي بلکې دا څه شی دی جایز دي. دریم نمبر یو زنانه داسې ده دې سحر روزه وساتله دا بالکل پاک وا او بیا دې چې کم دی اتنه لس بجې د ورځې 12 بجې یا 2 بجې د دې ماهواري بیماری راغله د دې دا روزه ماته شوله او دا به باقاعده د دې روزي سره وړي قضا وروړي روزه فاسد شوله. بس یو زنانه داسې ده چې د دې د اورزه چې کم دی پاکي راغله نو د دې نه خو چې کم دی پښمنی تلې دی نو دا به هم د دې اورزه سره وړي قضا وروړي. مثلا پنن اورز باندې یو زنانه پاک شوله اوس ټیم پاک شوی دا پښمنی نه بعد پاک شوی دا سحر پاک شوی دا لس بجې پاک شوی دا نو دا به داسې نه کوي چې ما خو اصل بس سندي خورل زما دا روزه شول نه. دا به باقاعده دغه ورځې بسر وړي قضا وروړي دې معنی چې کم دی دا روزه د دې صحیح نه ده. اهمه مسله په دې کې دا ده دلته ټول چې کم دی واده کړي خلک ناشتي اکثر پکې واده کړي دي د بال بچ خاوندان دي زنانو ته دا مسلې خول پکار دي
ماهواري بیماری د دې څومره مدت ده دا به یاد ساتو د ماهواري د بیماری څومره وخت ده نو دا د 3 ورځو نه چې کم نه وي ګوره که یو زنانه داسې ده چې د هغې ماهواري بیماری د 3 ورځو نه کمه ده نو دا به ګوره ماهواري بیماری بني دا به د دې سبب بل څه مسله وي نو د دې لپاره لږې ورځې څومره شولې 3 او زیات نه زیات ورځې چې کم دي هغه 10 ورځې دي ګوره یو زنانه داسې ده چې هغې ماهواري بیماری راغله او په 10مه ورځ باندې د دې ماهواري بیماری ودرېدله دا ماهواري بیماری شوله او که چېرته دغه ماهواري بیماری یو 10مې ته واوښتله دا ښځه به باقاعده به ولامبي او دا به په 11مه ورځ باندې به څه ساتي روژه به ساتي دا د دې دا مطلب دی چې دا د دې څه نور څه مسله ده دا به یاد ساتو اکثر زنانه په دې باندې نه پوهېږي د ښځو چې کم دی کم از کم کمه نه کمه موده څومره ده 3 او زیات نه زیات څومره ده 10 که یو زنانه داسې ده چې د هغې د 3 ورځو نه کمه بیماري ده نو دا به روژه ساتي او یو زنانه داسې ده چې د 10 ورځې نه بیماري زیاته شوله نو دا به هم په 11 ورځ باندې څه کوي روژه به ساتي په دې مسلو باندې پوه شوې یو زنانه داسې ده د هغې په ګېډه باندې ماشوم دی او په دې باندې روژې راغللې نو مونږ به چې کوم دی د دې زنانه صحت ته به کتلې کېږي که دا زنانه داسې ده چې دا د صحت نه برابر ده نو دا به روژې ساتي او که دا چېرته د صحت نه برابر نه ده کمزورې ده که روژې ساتي د دې د حمل ته به نقصان میلاویږي د دې د بدن ته به نقصان میلاویږي نو شریعت وایي چې خیر دا ښځه به روژه به نه ساتي چې کله خشي نو بیا به دې څه ساتي روژه به ساتي دا د حمل مسله ده یو زنانه داسې ده چې د هغې په غېږه کې ماشوم دی او دغه مور دی ماشوم د چې کم دی پی ورکوي نو اوس به هم دې زنانه ته به کتلې کېږي که چېرته دا زنانه صحتمنده وه نو دا به روژې ساتي او ماشوم ته به هم څه ورکوي پی به ورکوي او که یو زنانه داسې ده بعضې زنانه تاسو له پته ده چې هغې کله خوراک نه کوي اسکاک نه کوي د هغې بیا پی نه راځي نو شریعت ولا چې کم دی بیا حکم ورکړی دی که چېرته دقه یو مور ده او ماشوم ته پی بیا نه برابرېږي نو دا به چې کم دی کوجه به ساتي او چې لکه روژه به نه ساتي او چې کله دا ماشوم د خیر سره غټ شي نو په کوجو کې به بیا د دې روژو سره وګرځي قضا به وګرځي اوس دا ټولې مسلې چې څومره دي کمې کمې مسلې د ښځې چې کم دی په ګېډه باندې ماشوم دی او دا کوجه کوي د یو ښځې چې کم دی په غېږه کې ماشوم دی او دا څه کوي یا کوجه کوي دا ټولې خبرې به ګورئ ګایني به کوي ګایني څه ته ویل کېږي چې کومه د ښځو ډاکټره ده داسې نه چې اوس تاسو کور ته لاړ شئ او ښځو ته وایئ چې روژې مه ساتئ دا ګورئ زموږ ستاسو کار نه دی دا د مفتیانو کار هم نه دی دا کار د چا دی دا د ډاکټرانو دی چې کله ورته ګایني سپیشلیسټ دی ډاکټر ولا دا خبر وکړه چې بھئی کته روژه ساتي ستا حمل ته کم دی نقصان ملاویږي روژه به نه ساتي نو موږ به چې دا ټیک ده یا چې کوم ډاکټر ورته دا خبره وکړه که دغه ماشوم له ته پی نه ورکې د ماشوم صحت په خرابېږي نو دې ټولو خبرو کې به د چا قول معتبر وي د ډاکټر دې کې نه د علماو قول معتبر دی او نه پکې د خاوندانو قول معتبر دی قول پکې د چا معتبر دی د ډاکټرانو الله دې په دې ټولو خبرو باندې موږ ته د عمل کولو توفیق نصیب کړي واخر الدعوانا الحمد لله رب العالمین